زما ملګرو موږ سره ډېره ظلم شوی او ډېره ناجیزه شوې. زما پلار په روژه کې روژې 23مه ورځ وه، روژه ماتي ته 10 منټه تقریبا پاتې وو. زما پلار یې وویشتو، ډېر ظلم یې موږ سره کړی، ډېره ناجیزه کړې ده. زړه م جاړي، زړه دونه ظلم یې موږ سره کړی. چا ته وجاړو، چا ته خپل فریاد وکړو، چا ته ووایو. خبره هم دونه نه وه. د یو تره مې لانجه وه او د بل تره زامنو مې خپلو کې لانجه وه. خپلو کې لانجه وه. زما پلار ته یې چل جوړ کړی، بهانې زما پلار او زما پلار یې هغې کې روغه مو شوه. 10 لکه روپۍ 15 ګډان د دې علاقې او ملک صاحب دی راله روغه مو کړه. هغې نه پس داسې کار وشو چې روژه ماتې د 10 منټه پاتې دوی ورپسې تللي وو. زما پلار هلته ویشتی وو، روژه په خولې ویشتی وو، نه ګناه نه خطا، هسې بېسې زما پلار وویشتو او هغې روژه په خوله وویشتو. هغه الله پاک هغه شهادت ورکړو، الله دې هغه وبخښي. خو موږ سره ظلم شوی. چا ته جړا فریاد وکړو، چا له لاړ شو، چا ته ودرېږو، نه تره ودرېږي، نه ماما ودرېږي، نه تره زوی ودرېږي، نه وراره کوم چا ته خپل فریاد وکړو. ترور زامنو ته چا ته ووایو، یو سړی هم نه ودرېږي. هر سړی هم تماشه کوي چې په چا راشي په هغه راشي، بس یو سړی هم چا سره نه ودرېږي. موږ غواړو حکومت نه انصاف. حکومت تاڼې ته لاړ شو، تاڼې والا وایي موږ څه وکړو، موږ ورته کسان درته موږ ښایو. ما ته وایي زه څه وکړم او پیسې غواړو، پیسې موږ سره شته نه، بېوسه یو، چا ته ووایو. زما څونه سوشل ورک دي، څونه میډیا والا دي، څونه مسافر دي، څونه پاکستان کې ټولو ته هم زموږ د اواز اوچت کوي د الله د رضا دپاره. قریب زما پلار هېڅ ګناه هېڅ خطا نه وه، هسې بېسې زما پلار وویشتو، بې ګناه بې خطا. موږ انصاف غواړو. موږ سره ډېر ظلم شوی. موږ یې یتیمانان کړو، دا واړونه موږ یې یتیمانان کړو. چا ته وجاړو، چا ته فریاد وکړو، هسې بېسه بې خطا بې ګناه. هلته لاړم فقیر آباد تاڼې ته، باجوړ کې کسان دي وینیسه، وایي باجوړ تاڼې ته لاړ شوي. موږ څه وکړو چې هلته لاړم باجوړ تاڼې والا ما نه 1.5 لک روپۍ وغوښتو، ډیمانډ یې وکړو. 1.5 لک روپۍ موږ سره شته نه، موږ سره چا خبره دونه شته نه چې 15,000 ورکړو دې تاڼې والا چې چاپه ووایي. موږ سره 1 روپۍ ما نه 1.5 لک روپۍ ډیمانډ وکړو او 1.5 لک روپۍ موږ چېرته نه راپیدا کړو، کوم ځای ته ودرېږو، چا درته ودرېږو. او هغه غواړي 1.5 لک روپۍ او کسان ښه سرې سترګې ګرځي، دمکیان یې کوي چې تاسو نه پرېږدو. نو موږ چا ته ووایو؟ خیر دی موږ سره ودرېږئ د الله د رضا دپاره. زموږ یو الله نه او بل ستاسو نه هېڅ څوک هم نشته. خیر دی د الله د رضا دپاره را سره ودرېږئ او زموږ د اواز اوچت کړئ. موږ سره ډېر ظلم شوی دی، هسې بېسه بې ګناه بې خطا یې زما پلار وویشتو، هېڅ ګناه یې نه وه، ډېر ظلم یې موږ سره کړی. خیر دی د الله د رضا دپاره. نن به موږ دې تیرې ته نه راځو، نن به موږ دا جړا فریادونه به هم نه کولې تاسو ته. موږ یې وشرمولو، موږ دا چا خبره کله یو درته ځه، کله بل درته ځه، هر سړی راپسې خنداګانې کوي چې ستاسو مازغه خراب شي. 1 روپۍ امداد چا سره نه کوي څوک، چې چا ته یې 10,000 راکړه قرض تاڼې ته ځم، وایي زه مړه مازغه دې خراب شوي، چې تره ته لاړ شم را سره ودرېږه راته وایي مازغه دې خراب شوي. چا ته لاړ شو، چا ته ووایو؟ ستاسو ته مې دا درخواست دی چې موږ سره ودرېږئ د الله د رضا دپاره. زموږ د اواز اوچت کړئ چې څونه افسران دي، پي اس پي ته، آی جي پي ته، وزیر اعلی ته، ډي پي او ته، چې څونه افسران دي دا اواز زما اوري. د الله د رضا دپاره په دې اکشن والئ، په دې تاڼو والا زور راوړئ. تاسو ته خو پته نشته او دا تاڼو والا پیسې غواړي. چا ته ووایو چې موږ له قرض راکړي چې دې تاڼو والا مې ورکړي؟ موږ سره ظلم هم شوی او بیا موږ له خلکه پیسې هم غواړي. نو څه وکړو؟ چا ته جړا فریاد وکړو؟ ستاسو نه زموږ بغیر هېڅ څوک هم نشته، یو الله نه یو ستاسو نه. دا عوام به انشاءالله دا ویډیو دونه شیر کوي چې غټ غټ افسرانو ته به یې رسوي او دا اواز به اوچتوي. موږ سره ډېر ظلم کړی، موږ یې یتیمانان کړو، چا ته وجاړو. موږ تاڼې څه لیدلې وې، موږ کشرۍ څه لیدلې وې، موږ به نن دا شرمیدونه دا جړاګانې به هم نه کولې. خو څه وکړو؟ او دا اواز زموږ لازمي اوچت کړئ او ایکشن پرې والئ. موږ بې ګناه بې خطا یې زموږ پلار وویشتو، هسې بېسه. او دې بلیک میل هم کړې ده. شهسوار چې دی نیکه پلار کړی دی، هغه پسې یې کار جوړ کړی، ثانالله یې روغ کړی او یو مجرم ثانالله نوم دی او یو شهسوار دی دا کار کړی دی. او زما د موبایل نمبر هم دا دی 0305 1984 537. ما سره که څوک رابطه کول غواړي، افسران یې کو هر څوک دي، تاڼې والا یې کو عوامو کې یو داسې غټ تکړه کس یو موږ سره منډه تړله وال غواړي، په دې نمبر ما سره رابطه وکړئ او انشاءالله چې موږ سره به ودرېږئ. زما امید دی پوره چې تاسو عوام به موږ سره ودرېږئ. او والسلام. او الله تل کامیاب او آباد ساتو، خوشحاله ساتو، او الله د بچو د غمونو نه وساتو. والسلام.